اوس دا څوک ویلی شي چې د الله په ټوله خدایي کې د پیغمبر نه هم لویه مرتبه د چا شته؟ دا څوک ویلی شي؟ نو د خپل کلام رسولو د پاره به انتخاب چې دی هغه د پیغمبر وکړو، او بیا د پیغمبر د پویولو د پاره انتخاب چې دی الله د یو داسې ملائکی کړی دی چې هغه ملائکی ته جبریل علیہ السلام وایي. جبریل هغه ملائکه ده چې د خدای په ټوله خدایي کې څومره ملک مقربین چې دي د جبریل نه اوچت مقام پکې د چا نشته. نو د هغه پیغمبر په یولو د پاره به بیا الله انتخاب د جبریل علیہ السلام وکړ. هغه کلام الہی چې دی هغه به جبریل راوړو هغه متعلقه پیغمبر ته. نو جبریل به دې ملا کړو د الله په مراد باندې، پوه به کړو چې د الله د دې لفظ دا مطلب دی او ته به دې قوم ته داسې وې. نو هغې نه پس ته به بیا پیغمبر چې دی قوم ته هغه مراد بیانول. عزیزانو، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دا د جنت د زمانه نه او د آدم علیہ السلام د زمانه نه د انسان سره د دې پیوستګي شوې ده، او داسې پیوستګي ده چې د انسان اول نکاح چې ده، اول نکاح دا هم جبریل علیہ السلام تړلی دی. مقام دومره اوچت. بی بی حوا چې په جنت کې پیدا کړه او بیا اراده د دې وشوه چې د بی بی حوا او د آدم علیہ السلام نکاح وشي، نو د دې دواړو نکاح چې دی هغه هم جبریل علیہ السلام تړلی. او سوال د مہرو، د بی بی حوا مہر کې څه شی ورکړي؟ نو دغه وخت کې آدم علیہ السلام سره وڅه چې د دې په مہر کې ورکړی وي. یا الله زه مہر څه ورکم؟ الله ورته وی آدمه ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي، محمد نامه به وي. داغه په روح باندې 10 کرته درود شریف وایا او هغه د دې بی بی حوا په مہر کې ورک. نو عزیزانو، جبریل هغه فرشته ده چې د انسان اول تعلق د نکاح هم جبریل جوړ کړو او آخری خاتمه هم د جبریل په جناب محمد رسول الله باندې وشو. اوس دا جبریل دومره عظیمه ملائکه ده چې د 6 وزرې دي، 6. بعض علماء وایي 600 وزرې دي، او یو وزر د جبریل داسې دی چې هغه خور کی نو دا ټوله دنیا پټي. اوس په دې وزرو د پاسه لیکلي څه دي؟ علماء لیکي چې په دې ټولو وزرو دا لیکلي چې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نن هو قل هو مونږ ته د سخکاری نه، نن دنیا وګوره د انسانانو نه غواړي، انسانانو پسې ګرځي.
نو الله پریخي دي چې ټیک ده چې هر کله تاسو د انسان نه غواړئ او زم پریخي ما نو زه وګورم چې دا انسان ستا حاجت روا شي یا دا انسان ستاره ضروریات پوره کړي. نن تاسو وګورئ ټول ملک در په در او خاورې په سر په انسانانو پسې ګرځي او د الله په مقابله کې حاجت روا چې دی هغه انسان ګڼي او بیا انسان له هغه الفاظ وایي هغه القاب ورکوي پناه په خدای. دا وزیران مزیران چې چرته لاړ شي دوی له یو سپاسنامه جوړه کړي دا هغه علاقې کونسلر صاحب یا چیئرمین صاحب یا ارګن بلاچی دا علاقې خانی یا سپاسنامه یې لیکي په هغه سپاسنامه کې چې کوم الفاظ لیکلي هغه وزیر ته نو زه چې کله واورم یا وګورم نو زه سوچ کوم چې هغه کور دې وران شه چې ته پکې اوسې دې د غلو ډیري نه تا څه شی جوړ کو تا خو ډیران دی عزت مآب دا ځمکه د دې قابله نه وه چې ستا قدمونه ورته راغله او دا قوم په تا فخر کوي دا قوم داسې اوس هغه ناستي لکه پیشوګې هسې زمونږ د حکومت د خلکو د شکلونو ته وګورئ که نه ښایسته سړی هم پکې نشته ټول پیشوګي میشوګي دي او چا پوزې چیتي دي او د چا غوږونه کاږه دي او د په چونکې وزیر دی او دولت دی ورسره پولیس ته غیر چاپیر دی نو مونږ ورته ټینګېدی نه شو نو خدای ځان ته سپارلي یی نور به خوارېږئ نور به ذلیل کېږئ نور به رسوا کېږئ تماشې به د ځان کوئ څه لتاړ یی او څه رسوا یی. نن زمونږ ملک کې تاسو وګورئ قبرونو تم خلک سجدې لګئ قبر ته په سجده پرېوځي تندی ورته ولګئ دا تندی دی چې د الله نه سوا چا ته په ځمکه ولګولو په ټکي سړی کافر شي. په ټکي دیو جنا دې خبرو کې به ډېر احتیاط کوئ سوچ به کوئ کله کله تاسو د چا لاسونه سپوئ د یو بزرګ سړي یا د نیک سړي نو لاس چې ورکې سپې نو لاس به یې داسې اوچت کې نو سپ به یې داسې به ورته ټیټېږي نه سر به نه ټیټېږي د سبحانه دا تقاضا نو ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کو اے اللہ دا عبادت قابل بل څوک نشته او ایاک نستعین اے اللہ تانے امداد غواړو تانے سوا بل څوک د امداد قابل نشته بل څوک چې تا سره امداد الله چې د چا په زړه کې نه اچولي که ته خیر غواړم تاله 1 روپۍ نشي درکولی چې د چاړه کې واچوي چې روپۍ دله ورکه د الله درکړي بنده نه درکړي بنده خو چاله سو نو امداد به همیشه د الله نه غواړي سوا د الله نه بل څوک د امداد غوښتو قابل نشته چې الله در سره وي ټول کائنات در سره دی چې الله در سره نه وي هیڅ در سره نشته
نو امداد با هر وخت د الله نه غواړي. د غلو عقیده به نه ساتئ چې د شپې زیارت ته ورشي او بابا غلې پسې زما ښه غلاف او جنډه به درته راوړم که کامیاب شو. چې د شپې غلا کې کامیاب شي سارې جنډه او غلاف را روان کړي په قبر یې وغواړي. اوس دا بیل باس دی چې په قبرونو باندې غلافونه غوړولو جنډې او درولو وغیرہ وغیرہ چیرډې پې پورې تړلو بعضې قبر چې وګورې دا ښځې ورغلې نو د دنیا چیرډې ور پورې تړي د دنیا چیرډې دا څه کیا خورې وی مراد مې دلته زمونږ 15 پیران تیر شوي زیارتونه دي هغې له چې ورشي پاسونې د جاروګانو ډکې دا ښځې ورځي او جارو یو سیسی به ورلړی چې د چا جارون خطا نورې ښځې مبارکۍ ورکړي چې مبارک شه مراد دې پوره شو جارو دې ون خطا خدای خبر چې اوس دا ښځو زړه کې څه مراد دي ځکه چې زمونږ د وطن د ښځو مراد نه پوره کېږي اسمان ته ورسېدې خو لا همغسې مراد په زړه کې شته دی چې خپلو کې کینی وایي خورې مونږ ته په پاکستان کې څه حق نه دی ملو نور څه حق غواړئ مونږ نه خو اجړاګان جوړ کړه دلګان هم رانه جوړ کړه خنزیران هم رانه جوړ کړه زه په کور کې ناست یم ته په روډونو باندې چکرې وهې مونږ نه نور څه غواړئ مونږ نه دې ښځو څه جوړ د مالدارو ښځې وګورئ مالدارو نه یې څه جوړ کړه او د غریبانو وګورئ غریبانو کور د میردین جماعت شه دوی ورته ډیټسن او سوزکې وکړي او دوپړی مار ورسره کښېني داسې په بالا ماڼۍ تېروي او دوپړی ورته غږېږي او ښځې سرک ته هم ګوري او دغه دغه کوي دغه دغه کوي دا د غریبانو زنطلاکو ښځې نو نور څه غواړئ ملک ټول اړی ګړی شو خو ښځو ته لا حق نه دی میلاو اوس پوه نه یم چې نور لا څه پاتې دي ویم چې چېرته پټه غوندې تپوس مې ترې وکړی دی ښځو نه خو ما سره یې لګي هم نه چې زما نوم اوري او د تورې بلا نوم اوري چې دې ته غلي غوندې ویم چې نور څه حق پاتې دی چې زه یې درته را پیدا کړم سړی خو به هغه و چې ښځې به یې نوم واورېدو یا د سړي هوا به یې ولیده په سړو به ښځه پټېده اوس دا کټی په لاره روانئ ته به تې په سړو پټې داسې در باندې در سورېږي لاړه هغه حیا هغه پرده په ټانګه کې په بورکه کې به ښځې روانې ویم ټانګې نه به یې غیر چاپېر پردې تړلې سرمایهدارو موټرونه به وو موټر کې به پردې جوړې کړې وې چې په بورکه کې هم زما ښځه چېرته څوک ونه ګوري د معتبرو دا حالو د غریبانو دا حال هغه حیا او هغه شرم هغه هر څه لاړ اوس دغې ته پاتې یو چې دا تاسو څه ګورئ لګئ او دا چې څه ګورئ دا زمونږ د اعمالو وجه ده که تاسو په دې ملک اقتدار د هغه چا راولئ چې د چا ښځه پرده کوي ښځه پرده کوي ته به وګورئ چې د هغه نه به بیا بې پردې ښځې څنګه وګرځي نن خو تاسو اقتدار د هغه چا په ملک راولئ چې د چا ښځه شاملات دي او لورې شاملات دي که نه ګرځي هغې پسې ګیرو والا دلته یو دی ګیري والا ما پسې بدلې مونځ تم راتلو خو هغه راسې مې بیا نه دی لیدلی ها مې لیدلی ښځې ډیټسن کې کېنولې وې پولینګ سټیشن ته یې بوت خو چې زه یې ولیدم داسې بوک شو په ډیټسن هغه راسې زما مخې ته نه دی راغلی دا 2 کاله 3 وشو ګیره یې م وه دا ګیرو والا
نو زما عزیزانو هر څه چې دي دا زمونږ د لاسه دي. دا ملک بے حیا زمونږ د لاسه شو، دا ملک بے غیرته زمونږ د لاسه شو، دا مونږ شرمېدلی ملک زمونږ د لاسه شو. څه چې دي زمونږ د لاسه دي، اوس زمونږ د عملونو سزا مونږ ته ملاوي. تاسو روزانه ګورئ د خان خو یو وختي چې ضرورتي کوسیلا بیٹک له دی راشي او ضرورت پوره کی بیا درنځي. ٹھیک ده؟ ته خو مغه منګه کې ګویا پس سوړه بکنی او خاورې به در باندې شیندلې کېږي او مغه منګه کوره. کله به گاڑی کې کیلې ګرځي او کله به مالټې ګرځي او کله به چابړې لګولې او کله به دې صحیح صاحب پولیس به دې ونیسي. یو ګورئ چې دا ظلم مونږ څه وکړو؟ زه څه وکړم؟ زګه نه کومه ورځ چې ګډېدې ما خو لیدلی وې په ګډه هغې پسې ګرځي. نو عرض مې دا و چې په دې ملک نظام چرته خدای راولي د هغه خلقو چې چا کې خپله حیا وي او د چا په کور کې حیا وي. الله اسپتال ته که ورشي، که تاڼو له ورشي، که کچرو له ورشي، الله سره نیولی قوم دی، سر رسوا او ذلیل یې په دې درې ځایونو کې. لیدلی هم دی خپل ذلت. لویه لاره به دې روانه کړي صاحب، 15 کسان به پکې ناست دي او ته به ډرایور ناست، میا د ټریفک سپی درې نیمې چې ټاکای لاس درد شر شپېلی غوږې چې شپېلی غوږې تا نړه بوټو سي په چوک کې د راوړه کاغذونه، کاغذ به داسې داسې ته به سم فرعون متیازو له به چاته لاری نه ودرې او چا دې ودره رو بسه کاغذونه حلدار صاحب خدای ده په خپور پرچه را باندې مه ورکړه او د خدای خاطر و د فرعون بچیا تا سره خو چا خبره نه شوه کولی دا دومره ګیدړ در نه ولې جوړ شو. لیدلی هم دی خپل ذلت. هغه وخت کې ستا پښتو او غیرت چېرته لاړ شي تا سره خو په کلي کې څوک خبره نه شي کولی، څوک خبره در سره کوي ډس پې کې. اوس یو سپی ګوټي رونیوې صاحب حلدار صاحب خدای دې پاک کله په خپو ورته پرېږدی کله زم نه نه دا چېرته کېدی شي قانون دې لاس کې واخست پرېږدم دې چېرته. نو صاحبه نه دې د ټیزونو واري او نه دې د پسکو واري او پښتو مختو دې هر څه د سنبی نه وځي. لیدلی هم د هغه ټایم کې خپل ذلت. بیا دې چې تاڼې ته راولي او حوالات کې دې واچي او در سره جوخته د غلو ټټۍ وي، هغه ذلت دې خپل لیدلی دی. بیا دې چې کچرو ته چالان کی هغه ذلت دې خپل لیدلی دی چې هلته په ځمکه د سپي غوندې ناست دی. زما عزیزانو د دې ټولو ذلتونو وجه چې ده د ټول قوم د خدای نه بغاوت دی چې دا قوم مالک حقیقی نه پیژني، مالک حقیقی سره رابطه او تعلق نشته، نو خدای ذلیل او خوار کړ. زما واده چې ونو یو سړي راته ګیله وکړه، ماته وی چې تا خو چاته هم نه مې مال په مام د پلار حق دی. ما چېرې د چا د واده ورجې خوړلي؟ ویل نه. نو مال په ما دې څه موټ خرڅ کړي زرک شه. ما ته چې څوک د واده وي د هغه دې هم خدای سټه وباسي. زه په عمر کې تلی نه یم، کار مې څه دی، غریب سړی یم، کار مې څه دی. د پیغمبر سنت مونږ پریښي دي، مونږ تباه یو. ټوله پریښي، ملیانو پریښي، پیرانو پریښي، میاګانو پریښي، عوامو پریښي، خواصو پریښي، د پیغمبر سنت هم پریښي.
نو خدای مونږه پریخي یې کنه. کته د پیغمبر سنتو ته نږدې رااله ته د ځان تماشا کوا ایس تکلیف بدر دی ایس په زندګۍ کې مې د کارډ نوم بدی شي. کارډ کلور مې واده دا او کزامن مې واده کړی دي څوک بدا ثابت نه کی چې ما کارډ هلکه زما د زوی واده دې کراله بیا وای جی کارډ ماډ نشته نه چرانش کارډ نشته دا زما خپل کارډ نه خرابه ده سر کارډ دې صاحب چشمه نه دا چشم بدر تا غړوم په خیر براغلی متمنی شرکت پلانی خان او پلانی خان او پلانی خان او دا مور پر کټی ټول را په قطار کړي پکې سره پلانی خان په دغه خوشحالي دا خلق دی دا بنی آدم دی او زه په دې خوشحالي کې مې چې ته زمانم په کارت کې ویلي کې چې متمنی شرکت بجلیګر مولا دی خدای کور ران ما سکا دلته غوړه دی یو واده هغه پکې زمونږه دکان نامه ور کړیو خلک بدل تراتل هلکه دلې خود څه نشته کو به مو بس کې واده مخ کې دی دا هغه بیهوده قوم دا د مغه قوم نسل نه دی چې کوم قوم به د خپل لاس بوت جوړ کو خدای به ورته وی به کنه خپل لاس به بوت جوړ کو ویل به دا زما خدای یو سړي خپل خدای خیرن شوی نو راوی وستو ویلم بولو چې ویلم بولو نور ته کې خو چوچ یو سړی را روانو هغه ګیدړ ساتل دوه ګیدړانې ساتلیو نو ویل که داسې دي ویل دا خدای مې لږ خیرن شوی نو او مې لمبولو هغه ګیدړانو نه پړی وویستو ور پرېښو ګیدړ خو چې متیازې کوي نو خپه اوچته کړي داسې هغې ورله په دې بوتې متیازې را پرېښو چې را پرېښوي نو دا چې د چا خدای نو دی وایي چې رب یبول ثعلبان برأسه رب یبول ثعلبان برأسه داسې شی هم خدای کېدی شي چې د چا په سر ګیدړان متیازې کوي بس ورغلی دی او لخته یې ورته نیولې ده په ټکي مات کړی دی او راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایمان یې راوړو مونږ هغه نسل یو که نه هغه د خر دارالعلوم سرت کې مدرس و شروقایه ما سره یو کتابو د کوټې یو طالبو پکې د لورلایي لیونی غوندې ما ته وی چې مولوي صاحب زمونږ په دې مشرانو کې هم چېرته کافر تیر شوي دي مال ډېر ویل ښه بیا وروستو مسلمانان شوي یو مونږه مالاو ویل اوس پوه شو مال ولې ویل ما کې کله د خر رګ ټوپ وی نو ویل زه په دې سوچم چې دا چل څه دی خو دا چل دا دی چې هغه د کافرو د خر رګ ما کې را روان دی نو هغه د خره رګونه په مونږ کې را روان دا سمیږي نه هغه به واورې چې خدای دې خوار که ته خو ډېر زبرګ یې خو ښه سړی ته څه وې خپو لاندې به دې ځمکه وتښتي نو عزیزانو مونږه اسلام چې ده دا یو رسم او رواج دی رسم او رواج سن ته چې ورشي دا تبلیغي حضرات ډېر دي هلته او د سن نه زیات شکایت کوي چې دا غځای خلک جماعتونه وراني او دای او دای نو دی خلقو ته چې ورشي بھائی تو مسلمان ہے ہاں جی مسلمان ہے ہمارے گھر میں کوجا پڑا ہے ہمارے بڑے وضو کرتے تھے اور نکا زمان کوزا پراتا دا او 10 بے پی کولو زه مسلمان ہے کوزا زما د مسلمانای دلیل دی
نو عزیزانو دا زمونږه اسلام نوم چې دی دا یو ملکی رسم او رواج دی. لکه کافرو بچوي لکه بوتان ولی خدای منئ ویل به وجدنا علیه آباءنا، وجدنا علیه آباءنا، زمونږ پلار او نیکه په دې لاره تیر شوي دي نو بس مونږ هم په دې لار روان نور پې پوهېږو نه. اوس مونږ هم وایو چې وجدنا علیه آباءنا، زمونږ پلار او نیکه باندې مسلمان نامه وه، نور ته خبر نه وي چې مسلماني څه ته وایي. یو بزرګو بادشاه ورته وی راځه وی څه چل دی وی زه د خپله نیمه بادشاهي تاله در کوم. نیمه بادشاهي ماله راکې ویلی هغه ورته ویل دروغ مه وایه. بادشاه ورته قرآن وخوړو چې زه خپله نیمه بادشاهي تاله در کوم. تاسو په ایمان ووایئ دا جومات کې چې ناست یې هلکه ته وایه تا کالیه چې دلته دا بادشاهي خو لوی شی دی، دا وزیران نه دي، دا زمونږ دا چې دی درته وایي چې د خپل وزارت کې داسې مشیري در کومه 25,000 ګامه ټوپ به ووهې که نه. تاسو نه یو داسې یئ که سمینه ټوپ به مو وهې چې یا الله دا ورځ زده کمه چې وزیر صاحب ماله مشیري راکړي. مونږ ټول داسې بزرگ اوس ځان تم ګورئ او چې د چا خدای سره لګاو هغې تم ګورئ. بادشاه ته وایي چې نه یاره دا تاسې هغه ورته قسم وخوړو چې زه نیمه بادشاهي تاله در کوم. دی ورته وایي چې چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باز در دل اگر بود هوس ملک سنجرم. اے بادشاہ د تورې چترای غوندې د زما د بخت مختور شي. چترای توری زما د بخت مخ دې د تورې چترای په شان تور شي. در دل اگر بود هوس ملک سنجرم، که زما په زړه کې بستا د بادشاهۍ هوس وي نو مخ می تور شه. ولی دی ورته وی زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب، زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز به یک جونم خرم. اے بادشاہ زاغه د نیمې شپې په بادشاهۍ چې خدای خبر کړی ما، زما دې په خدای قسمی که ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو اوربشې باندې والما د نیمې شپې. اوس تاسو به وایئ چې د نیمې شپې بادشاهي څه ته وایي. حدیث کې راځي د ابو هریره روایت دی چې الله ما یلیق بشانه څه چې د هغه شان دی په نیمه شپه کې د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردې دي دا لرې کړي. او الله په دغه وخت کې आवाज وکړي چې څوک شته چې دې وخت کې څه وغواړي او زه یې ورکړم. او په دغه وخت کې د الله والو سره د ملاقات یو جلک وشي. نو بزرګ ورته وایي چې د نیمې شپې په خوند خدای زه خبر کړی ما ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي والله که په یو وربشې واله. اوس هغه حسن چې چا لیدلی نو د دنیا د بادشاهو حسن پسې بلاړ شي. ځکه رحمان بابا وایي چې په ښایست زما د یار ندي خبر څوک، په ښایسته زما د یار ندی خبر څوک، چې خبر شي پرې به ندي دغه در څوک. زما د یار حسن چا لیدلی نه دی، که چا ولیدو والله که د بل
خبر ګرځول چې دي دا خلاف سنت دي. مړی وشو نو په اخبارونو کې او په ریډیوګانو باندې او په ټلویزیون باندې او په بازار کې په لوډ سپیکرونو باندې اعلانونه کول چې دي دا خلاف سنت. د مړي متعلق صرف دومره اجازت ته چې کفنو ګنډلې شي او قبر زر تیار شي او د کلی علاقې غیر چاپیر صرف دومره کسانی چې جنازه قدرې وشي او بس خلاص. نو ما پسې دلته سړی راغی وی چې زمونږ استاد وی چې دا خو چې څومره ډېر خلک یې هومره ډېر ثواب وي او چې څومره ډېره دنیا یو جنازه یې درنه او پلانې چلی او ډینګړې چلی او مال غوږونه مې مه خوره او استاد ته دې ووایه چې تا کم کم کتابونه ویلي دي هغه ولیکه ما ته راکه چا کم تا نه یې ویلی چې زه هغې کې درته بیا وښیم. خدای بندگانو په خبره ځان پوهوه. څومره ډېر خلقي هغه په هغه وخت کې چې قدرت اتفاق داسې برابر کی چې لویه دنیا یو سړی پکې مړ شي او پې ودرېږي. په خبرونو راغونډول خلق په لوڈ سپیکر ګرځول په پیښور کې زمونږ ښار کې رواج دی لوڈ سپیکر ګرځي. ہم افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں چې پلانے مړ شو بس لاړو خبر خلاص. عربو کې چې مړی وشي هذا خلاص ما فيه شيء خلاص. کارپوریشن والا راشي او کفانی مو کې او ویم لمبي او بیوي سي او جمعات کې جنازو کې او بس دننه کوي خبر اخلاص. دلته بیا صاحب سلیریش ګنټي ایثار کړی چې اورګه خلق نه را رسی ورته. دا ټول کارونه خلاف سنت. ويكره حدیث شریف داسې دی ويكره اعلام المیت في الاسواق والمحلات الا الاقرباء. اعلام د میت چې دی په بازارونو په محلو کې دا مکروه دی الا الاقرباء مگر خپلوان به خبره چې کوم د دې مړي رشتہ دار دی ایت به خبرو کې د دینه سیوا ناغوي چاو اوس پوه شما. نو د دې وجه نه عزیزانو دا مشکلات مونږ ته دي ځکه چې مونږ دین زده کړی نه دی او اهل دینو ته نږدې پاتې شوي نه یو. په دې ملک کې دا رواج هم دی د ښځې چې کټوی باندې کړي او جوش وي او تویږي یا پیره بابا راورسي یا پیره بابا راورسېږي یا لویه ځوان راورسېږي وغیره وغیره. دې سره که دا عقیده یې د سړي چې په دې आवाज هغه ما ته رارسي او دا کټوی د تویدو نه بچ کولی شي دا کفر او شرک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ډېر لوی مقام ورکړی دی. د ټول کائنات نه لاندې د ټول کائنات د پاسه او د الله نه لاندې دا د رسول الله مقام. لیکن په خپلو صفات مختصو باندې الله پیغمبر موصوف کړی نه دی. هر ځای موجود هر وخت اوریدونکی دا صرف د خدای ذات دی. په دې صفت باندې غیر الله چرته موصوف نه دی. زمونږ په دې ملک کې داسې خلق هم شته هغوی وی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے.
وی الله سره خو یو توحید دی، هغه سره نور څه دي چې سالو مونږ به رسول الله نالو. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مده کول چې د خدای بی عزتی پکې وشي، نو پیغمبر دا برداشت کولی شي یا خدای دا برداشت کولی شي؟ عیسایانو د عیسی علیه السلام دومره لوی احترام او عزت وکړو چې د خدای زوی ورته ووی. تاسو ورته کافر وایي که نه؟ عیسایان څه بلا دي؟ ځکه چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وی. د بیبي مریم دومره لوی عزت وکړو چې د خدای ښځه نعوذ بالله ورته وی. تاسو ورته کافر وایي که نه؟ عزیر علیه السلام د یهودو پیغمبرو، هغه مقام ته یهودو ورسولو چې وقالت الیهود عزیر ابن الله، و عزیر علیه السلام د خدای زوی دی. یهودو ته کافر وایي که نه وایي؟ ټیک شو. تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مقام ته ورسوئ چې هلته د خدای بی عزتی لازمه شي، نو تاسو به پې کافر شئ که نه بشئ؟ نو د دې وجې نه هره خبرې ته سوچ کوئ، فکر کوئ. د غیر الله نه پیغمبران اوس ته ماته وایه چې یو قبر ته ته ورشې او ستا دا عقیده ای چې زما دا پلانې مراد دا قبر پوره کوي، نو دې قبر کې دننه یو ولی پروت دی، او ولی لوی دی او که پیغمبر لوی دی. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې هیڅ مشکل کشا دا الله نه سوا بل څوک نه دی، ایس حاجت روا دا الله نه سوا بل هیڅوک نه دی. کشتا بل څوک هم شته چې هغه نه سوال وکړي؟ لکه خوشحال خان خټک ته یو ورځ یو ښځه راله، ویل ته خو شاعر یې، او د سر نه واله تر خپو پورې یو ځای به ما کې نه پرېږدي چې ته د شعر نه ونه باسې او صفت مې ونه کړي. هغې ویل ښه. داسې ورته وکتل، لګیا شو. سترګې دې داسې دي، غوږونه دې داسې دي، ننګي دې داسې دي، شونډې دې داسې دي، غاښونه دې داسې دي، سینه دې داسې ده. ها 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 چې نوم ته راغې، نوم ته آخر کې ورته وایي چې د نامه نه ښکته حل ویلی نشمه، د نامه نه ښکته حل ویلی نشم، د نامه غوټی د ګل دی د ګلاب. دې نوم کې که خیال وکئ څه شی غوټی غوندي، دې نوم کې غوټی. د نامه نه ښکته حل ویلی نشم، حیا او د ادب او د احترام د وجې. اگر چې اوس پاکستان کې خو د نامه نه ښکته حلونه شروع شو، ستاسو خدای کور ران که په دې پاکستان جوړولو، ستاسو خدای بیړي غرقه که، ستاسو خدای هلاک او تباه او برباد که. د اسمانونو کال چې په کومه شپه نوی کېږي 15 د لیلة القدر باندې، پیغمبر به ټوله شپه په عبادت ولاړو چې زما نوی رجسټر په عبادت شروع شي. مسله خدا ده. دی د کال نوی شپه باندې پاکستانی کنجرې او ډمې چې دي بربنډې سرکو ته راووتې چې نوی کال شروع شو. ټوله شپه یې په وي سي آرونو او په ډمتوب او کنجرتوب تېره کړې ده چې د کال نوی شپه ده. خو خوشحال خان خټک غوندې و چې د حیا دا علمو چې وی د نامه نه ښکته حل ویلی نشم. زما عزیزانو دا ستاسو ملک دی، ډېر ډېره مبارک شه. خدای به م پکې ډېر ډېر شرموي که خیر او ډېر ډېر به پکې رسوا کېږي. غریبان خو وشرمېدلي، په غټانو شرمېدل، خدای دې دا نور په شرمونو وشرموي. خو هغوی په څه شرمېږي؟ بې غیرته په څه شرمېږي؟ شرمېدلي په څه شرمېږي؟ نو عزیزانو عرض مې داو چې دین او اسلام توقع تصورم په دې ملک کې مه کوئ.
بس کمال امداده چې دا ځان قدرم بچ کو ځان. پرون یو سړی راغی مولانا صاحب زه تبلیغی مرکز ته کله کله ځم نو چې زه راوځم نو هغه اثر را باندې بیا نه په څه ګډو وډو سر شو. نو ما ورته وی چې تا نیت کې به څه فرقي ته په نیک نیت ورځه او دا وایه چې خدای زه د نفس اصلاح کوم ته بیا تماشا کوه چې پتا اثر کیږي که نه. ډېر خوشحال شو غریب او هسې ما سوچ وکړو چې دا اوس دړه نه دا پوښتنه د ما نه کړې. نو عزیزانو دا ځان قدرې چې دې وخت کې تاسو بچ کئ دغه هم توره ده. بچی بچ کئ. زمونږ بچی تباه کېږي لګیا دی. د مولیانو بچی تباه دي، د پیرانو بچی تباه دي، د میاګانو بچی تباه دي، د سیدانو بچی تباه دي، د شیخانو بچی تباه دي، د اجیانو بچی تباه دي. غرق دي، غږ نشي کول. پخوا به جینکۍ مټیزېدې، اوس کالک ته زو غږ کې د سور بچی هغه مټیزېږي. دا داسې ذلیل قوم دی. او وایې وقتاً فوقتاً خدای کم سړی چې واګې وشلی او د دین نه باغي شي د سپي په مرګ مري. مري که نه مري؟ د سپي غوندې مردار پروتي او د سپي په مرګ مري. مونږ ته به مرګ هم د سپي نصیب کیږي، د سړیتوب مرګ به مونږ ته نه نصیب کیږي. مونږ به د سپو په مرګ. قسم په خدای دی د یو قبر سره جماعت دی، باغی کې کم امام به چې ورغی ته تختیده به نو یو نه ما تپوس وکړو چې هلکه ته ولې راو تختیدې تا ته خو ډېره تنخوا میلاوې. ما ته مولانا صاحب په خدای مې دې قسم چې شپې به سملاستم دې قبر نه به د سپو غپا راوته. داسې غپا به پکې جوړه شوه چې ما به ویل چې جوړ دا سپي په جومات راوخته ما خوري نو ته ځکه وتښتېد. نو مونږ به په قبرونو کې هم د سپو په شان غاپ. دا خو چې چمدید واقعات دي چې د قبرونو نه ښکرور لړمان راوتي خلکو لیدلي دي. خلکو نه دي، ما لیدلي دي. ما او که چا ټت وکړو نو بوزم یې ولی خیمم. تاسو پوه شوئ؟ نو عزیزانو عرض مې داو چې زمونږ مرګ په خدای خبر چې څنګه د ایمان دولت ځان سره وړل په دې زمانه کې دا سوچ مکوئ، دا تصور مکوئ. مونږ به د ایمان دولت سارنه ولک تپوس وکوي چې زه تماچې جوړوم هلته استاد راته وی چې دا ګټه آرامه ده. مال هغه استاد دی چې کوم د امام دی د هغه علاقې خلک پوډر خرڅوي، چرس خرڅوي، افیم خرڅوي، غلې کوي، ډاکې کوي، اجرتي قتلونه کوي. نو استاد ته وایي چې ته څه قلبې کې دغه خوراک ورته کې خدای دې خانه خراب کړي. نو مونږ د مردار خورو امامان یو، زمونږ ټول خوراک مردار دی. زه اوس ویلی شم چې دې جومات ته لږه دا روټۍ دې راوړې ده دا دې په حلاله ګټلې که په حرامه، دا ویلی شم. خو چې راوړي بس پلته یې ورته ووایو چې زه په تندر دې ولګي اوس ته چل کې. نو عزیزانو خفه نشئ که تاسو جهنم ته ځئ نو مونږ به هم سرداران یو. زه دا ویلی شم په هدیره چې دا پلیت د جنازه زه نه کوم، د ژوند ما ته معلوم دی، د دې حرامي نکاح زه نه تړم، د زندگی ما ته معلومه ده. دا مونږ ویلی شو.
نو په وطن چې د ګنګۍ سیلاب راشي ا د ګنګۍ سیلاب نه جماعت هم نه بچ کیږي او نه تی مولا بچ کیږي او نه تی پیر صاحب بچ کیږي. پیر صاحب په خلوت کې ناست او لوی واسکټ اچولې پیر صاحب دوانه به مې نه بس او د غلا پیسې ولا ورکړي ورته لاس اوچت کړي چې خدای دې د خنزیر بچي نورم لوی غلط بچ کیږي نه. لاړ هغه خلق لاړ. اوس مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه غوندې به څوک چرته پیدا کړي جنازو سره بنتلو بالکل نه. طالبان ورته حضرت ولی ویل زه چې روان شم جنازې سره مړی ته وګورم نو ایمان ور سره نه بې ایمانه رواني ما ته کشف وشي د هغه د جنازې نو دغه سره ایمان نه نو زه د بې ایمانه جنازې له نه ځم. اوس حضرت لاهوري به کوم ځای نه پیدا کړ. مونږ خو په 2 او په 5 روپۍ د 8 واړو جنتو ټیکټ ورکوو. نو عزیزانو عرض میں داو چې سبحانک اللهم یو سبحان بس که د دې په وزن پوه شوي سبحانک د دې په وزن پوه شوي په خدای قسم چې جبه بمبله خبره بیا ونه کړي. د یو سبحان الله په وزن کا پوه شو. د بخاری شریف اخرینه حدیث دی اخرینه چې بخاری په ختم شوه دی. هغه وایي 2 کلمې دي 2 کلمې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. 2 کلمې دي په ژبه ډېرې اسانې او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د احد د غرونو غوندې پرتې وي. د میزان تله چې ستا نیکي او بدي تللی شي نو دا 2 کلمې به د احد د غرونو غوندې راشي او د نیکۍ په تله کې به واچولی شي. کومې کلمې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په ژبه ډېرې اسانې او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کېښودی شي. بجای د دې چې زمونږ خولې نورې خبرې کوي نو دا ژبې ولې په دې نه عادت کوو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بلم لا څوک شته چې د هغې پاکي څوک بیان کړي؟ څوک شته؟ مونږ خو یې بیانو. مونږ خو که د اوقافو وزیر دی جومات ته راشي ورته وی وزیر صاحب دا ځای ستا د خپو قابل چرته چې ته خدای راوست. ته اوقاف وزیر ته وی چې اوقاف وزیران شپه ورځ د سود د زکات پیسې تقسیموي. تقسیم شپه ورځ مردار او پلیتې او ګندګي ده. وی دا ځای چرته د دې قابلو چې ستا خپې مبارکې ورته رالي. هغې وجه څه ده چې درکي پکې. نو عزیزانو چې مونږه زه درته دا دې پورې وایم چې غله په لاره روانو نور غله ناستو نو چا ناستو هغې ورته لکه څوک یی ویل چې څنګه یی دغسې یو. څه مې وویل؟ څه مې وویل؟ خوله خوځوه. غلو نورو غلو ته آواز وکړو چې څوک یی ویل چې څنګه یی دغسې یو. مطلب دا و چې غله تاسو هم یې او غله مونږ هم یو. نو ماما چې څنګه یی دغسې یو. چا پیری ده شپه ورځ ورته دبلې او باجې غږي قوالی ده او دوپړی دي او باجې دي او سرناګانې دي. څه چل دی؟ دا چشتی طریقه ده. هغه ته هم غږ نشي. چا پکې صاحبه پیری ده
वही दी पस्पेगमो के जिक्र कई। नु दा स्पेगमो वाला जमुंगम मरगरी पाती शी दागी जेवारे बातें बमड़ा की और साहब प्रश पुरुष प्रश पुरुष प्रश पुरुष स्पेगमो के बाद वो सागेला बस है बदरे घंटे स्पेगमे सुने जकाचे गणी तेरउनी दादा स्पेगमो जिक्र दे उसके न सके और डल आरचा सरश्ता दा जलील कौम चे दे दा जलील कौम अर्चा सर अमर गरे दे यौ तवरलम पलारा रातलू मरगरो तमे वेचे राजी दलतम दा डेर दुम दामे डेर दे चे दा द किस्सा उगुरु चे देला पकमलो बाके दे चे वर्णना व तू साहब मुरीदान माल्टेर ओड़े हो केले मेले हो दे 1.5 सात पस द कोठे डरा हुआ तो हजरत से मां वर्तेल जी मुंग खरवान यू बस्ता मुलाकात तराडू वेलाव जी जदनन अलग मसरूफ मां खुदा पाक सर में पर टेलीफोन खबरें कोली माते बस अमरगरो तमें चरा पास ही थे दा पस दला वाउड़ी दू जई चीजू उस दसरा चके उस कदला दे पदे खुला यो पड़कवर को दे ताने तलाड़ और रपोटे को मां बनी सी चिता पड़कवरे वर करे दा खपल कार दे दा मुल्क दे आजादी दे जमहूरियत ते जमहूरियत के कसो गड़ीगी हो का खजे गड़ीगी का लुरे गड़ीगी का जामनी गड़ीगी कमर आम तोप चे सो कई जमहूरियत के पागे पाबंदी खुशता ना तू नालत पदासी मलकी हो तू नालत पदासी जमहूरियत दा जमुंग द मल्क कमुंग यू मुंग पयो रंग के इस्लाम न नखरा जोड़ा करे दा आओ कपीरान साहिबान दी अगी पबल रंग के इस्लाम न नखरा जोड़ा न देव अजना अजीजानो अर्ज में दाओ छे द कुरान करीम तफसीर छे दे आगा अमल द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल उस शरीयत दाम दे प दरविश्त काला जमानत नबूवत के दरविश्त काला जमानत नबूवत के चर तदा साबित शी चे पैगंबर प्रदय खजे तलाश वर करे चर्त खपली बीबी सरा सहार टेम के वलाड़ो त्यारा गुंदेवा खबरें कोई सहाबा तीर शुनु अगुई ते आवाज चे आवाज यो को चे जमा दा प्लाने बीबी दा फलाने असे न जिस्ता सोड़े किस तीर शी चे पैगंबर प्रदय खजे सरा खबरें कही लग्या नन प्रदय खजे मुंग वरसरा डांस कऊ गडीगू वरसरा प्रदय खजे जोड़े कड़ी सिंगार कड़ी मुंग पे सिमलो के जान सरा केनो लीदी ब्यादा कौम द सड़ीना खजे तजियात पर शौक वोट वर कई बस बच सके
په بیډي ممبرای کې دلته یو تلک جان ورته وي تلک جانا لنډره یو ورځ ما ولید اریان شو په بیډي ممبرای کې کمیټای کې د دې پېښور خلکو تلک جانې تم ووټ ورکړی و او هغه هم د کمیټای ممبره کړی و د نورو نامې به درته زه څه عالم جمعې ورځ ده او ممبر دی اوس خولې نه مې نورې ګډې وډې بیا وځي زه به درته څه ووایم چې ستا په ملک کې نن ښځو څه حال جوړ کړی دی ښځو دې وجې نه عزیزانو شرمېدلی ملک پر روی زمین نن د پاکستان نه زیات چرته نشته او نور به شرمېږي اوس هغه بله خبره ده چې شرمېدلی پسې شرمېږي نه په دې پوهېږي چې په تمامو مردارو کې دا خنزیر ولې زیات مردار دی مردار خرم دی مردار سپیم دی مردار ټپوسم دی مردار وغیرہ وغیرہ لیکن په دې تمامو مردارو سیزونو کې د خنزیر نه زیات مردار پل چرته نشته علما لیکي چې دا خنزیر خو هم د خدای پیداوار دی او حیوان دی دا دې دومره ولې زیات پلیت دی دا ولې علما وایي چې د دې وجه دا ده چې په حیواناتو کې ښځه او نر وي لکه سړو کې چې ښځه او نر وي او په حیواناتو کې هم د سړو غوندې ښځې او نر جوړې وي مارغانو کې وغیرہ وغیرہ کم نر حیوان چې کمې خپلې مادې سره جوړه شي هغه وخت کې مجال دی چې بل حیوان ورته نږدې راشي چې راشي چکونه پې لګوي او په لت وي خنزیر چې کمې مادې سره جوړه شوی او بل خنزیر راشي نو دی ته یو طرف ته شي یا بل ورته پرېږدي چې بیا بل راشي یا بل ته یو طرف ته شي بیا بل ورته پرېږدي نو خنزیر په خپله ښځه غیرت نه کوي د دې وجه نه الله په تمامو مردارو کې د خنزیر نه زیات پلیت بل کم شی نه دی یو بل کارم کوي خو هغه د منبر د وینا اوس نه دی نو خنزیر چونکې بے غیرته دی په خپله جوړه او خپله ښځه شرمېږي نه او په خپله یې ورته پرېږدي او بل ورته راخوشی کي د دې وجې نه په ټولو حیواناتو کې دا زیات پلیت اوایئ په ایمان په پاکستان کې دا خلک شته که نشته ښځې ته وایي بېګا خو نه وې وایي سویلی کره مې شپه وه نو ما وی چې سویلی کره دې شپه وه که سویلي کره دې شپه وه سهار تاسو وګوره میړه د باګړو دلی لاوده پروت او دا روزي بټوه به هم شاته چولی په نوکونو به پالشم مګلی یو وړه بټوه لاس کې نیولي دا د باګړو دبلدینې ګټي او دا په بټوه کې ګرځي ټوله ورځ بله ورځ د یو مړي دوا ته تلی هم چوک شادي پیر ورته وایي چوک شادي پیر
چې پاغې کې مې کم حال د ښځو ولیدو، اے پروردگار مال ستا څومره عظیم صبر دی چې دا دنیا په بل اړه نه. یوه پکې بوډای وه، رندم وه، نو د لاس نه یې نیولې وراخ کوي او دکاندار ته ودرېده، نو هغې پودړې په لاس شی نه کته. ته خدای دې